ملګرو سلامونه کوم. علف خان شیرپو یم او باران دی او ډېر په تیزۍ سره او د خپل دفتر نه ستاسو په خدمت کې مخاطب یم. ډېر تیز باران دی وخت کې په چارسکي بلکې بېګا ده چپې چپې سره چې کوم دی باران راوته او اوس تیز شوی دی او هغه د خالد بختیار خان عمرزی هم باران چې کوم دی نه انجای کوي او ښه بېغمه ناست دی د یخ یخ څاڅکي او د مري موسمه د ګلیاتو موسمه بیا د ملکنډ ډیویژن موسمه. نو دا ستاسو د وړاندې دي. خالد خان راشئ که نه دی باران دی خوا کې لږ ودرېږئ دې خوا ته. او خالد خان سره مې اوس خبرې کولې نو وي ګرمي چې کومه ده وي ځمکې ته راکوز شوه. نو زه په دې لا پوه نه یم چې ګرمي ځمکې ته څنګه راکوز شوه خو چې دا سویمه ورځ ده د شپې داسې موسم ډېر یخ یخ لګي که نه. نو خالد خان باران خو ښه زبردست روان دی. السلام علیکم زمونږ کتونکو ته سلامونه. علف خان وروره چې څنګه مې تا ته وویل په 31 اګست باندې دا ګرمي چې دی بس راکوشي. 1 سپتمبر نه د یخنۍ دا سیستم شروع شي. دا رو غر ته خیږي د ځمکې نه 1 سپتمبر نه شروع شي او دا تر دسمبره پورې 31 دسمبره پورې سر پورې ورسېږي زموږ اسمان ته لکه غر ته وخیږي. څنګه چې ته غر ته خیږي که نه نو دا اوس د دې نه په مزه د 1 سپتمبر نه شروع شوه. اوس غر ته ختل او ځمکې ته کوزېدل که نه خو لکه موسم ته به بیا دې ده پرې مې دی لکه غر ته ختل دی پیک دی. څه ته وایي چې ته وخیږي لکه د ګرمۍ سر چې شي چې یخنۍ څنګه دغه شي که نه غر ته ختل نه زمونږ مطلب دا دی چې یخني به څو سخته شوه. څه شوه بالکل یخني ده. دا د یخنۍ بیخي هغه اخري حد دی. داسې د ګرمۍ هم اخري حد دی. بیا د هغې نه دا پر ورو راکوزېدو باندې شي. په راکوزېدو به داسې شي چې لاندې راکوشي نو به دا ګرمۍ هغه اثر ای خو به ختم شي. د دې مثال موږ داسې ورکوو چې ګلیاتو کې څومره اوچت غر ته خېږي نه لړی ای شاباسي لکه 22 جون باندې دا ستا چې دی مطلب دا دی اوږده دغه وځي. داسې 22 دسمبر باندې ستا اوږده شپې 31 دسمبر نه پس مطلب دا چې هغه په سر باندې یخني بالکل بس څه ته وایي په ټوپ باندې نو چې بیا را دغه کېږي نو جنوري میاشت ټوله د یخنۍ فروری کې ورو ګزاره کوي. مارچ کې اپریل کې بیا مۍ نه چې دی بیا د ګرمۍ علامه شروع شي تر 31 دسمبر پورې ګرمي د اګست پورې دا ګرمي روانه. بیا د سپټمبر نه ورو یخني زیاتېږي ورځ تر ورځې دغه کېږي او دا چې بیا دسمبر ته ورسېږي نو دسمبر کې انتهایی ده. صحیح. خالد خان داسې موسم چې راشي موږ د یارانې موسم دی که نه چکر له پکې لا شي تور وریځ راشي باراني خو دلته همیشه د رحمت زحمت ګرځېدلی دی. نو څه وایې اوس په نالۍ ډکې شي. علف خان وروره دلته خو د چکر مداخ کېږه لینډ سلایډینګ لا دی خوند ته لاړ شي که څوک پورې له لاړ شي نو زمونږ مسلماني داسې ده چې څومره پکې مطلب دا دی شهیدان شو مړه شو خو د روپۍ شي نو تا ته وایي وروره په زر به یې راکړې. مونږ هغه شي نشته. اوس بار ملکونو کې چې کوم څه ته وایي ترقي یافته ملکونه چې کوم دي هغې دپاره رحمت دی. زمونږ دپاره الله دې معافي وکړي خو کلي دې هم زحمت شي دا او بلدیاتو والا خو وایي چې تشه تنخوا په مونږ حلاله ده خو دا ده چې کار به نه کوو حکومت فنډ نه راکوي. مراعات پخرو باقاعده دفتر به مې استعمالوو موټر به مې استعمالوو دا زما حق دی خو تنخوا ورته د تر څنګه خو دا به علمه خو د عوام د غریب سړي کار به ځکه دا ما سره فنډ نشته. اوس موږ شاته دا کنده ده که نه دا راشي نو دي خپل دغه دی چې دا دومره تانه ټکسونه والي دا چېرته وځي. دا خو مغه د انګرېز هغه دغه دي الټه مونږ تنګه کړه مونږ ورته سایډوالي وکړئ بند هم کړه دغه هم کړه مونږ خو هغه شی سیسټم نه. ها ګرانو کتونکو دې وخت کې دا تیز باران دی روان دی ښه دا ټاش او ټق ټق اورې که نه نو مونږ ګوره دې ځای کې چې ولاړو نو دا ټق ټق دي او د جمعې مبارکه ورځ ده او په داسې ټیم کې لکه خالد خان زه اورم دا بعضې ادارې چې کمې دي که نه نو لکه دا وختي م خبره کوله چې یو سړی 10 روپۍ تنخوا لیه 10 لکه دي که نه نو یو میسج به مونږ ډېر زیات خلک هم ګوري نو لکه څه وایې په دې موقع باندې لکه مونږ کې 12,000 ماشومان اسلامیات په دې صوبه کې پیل شو. دا زمونږ د دین نه څومره دوري ده. خان وروره تا سره به چې دا خبره ده ښایي تا سره به حساب کتاب د دې کېږي چې کومه ستا ډیوټي ده خبر کې هم د دې حساب کتاب کېږي. نوکري ګزاره دې نه کېږي پرېږده بل کس ته څوک په زور خو چا نه دي راوستی که نه خو که په یو سړی په زور راغلي په جبر باندې یو قیدي په هغه کار کوي د جبر بیل چیرې دې کې خو تا ازاد دی که نه نو خو ته بیا هغه نوکري پرېږده او که نوکري کې نو بیا به ښه په ایماندارۍ سره کې څه به کې په ایماندارۍ سره به کې حرامه به نه ده کې حرامه دا ده چې تا نه کوتاهي راشي
کوتاهي راشي ته یو کار د ښکې ته وایې یاره ما ته دا وسایل نشته چې تا ته وسایل نشته پرېږده داسې مه کوه که نه خپل کار خو دا خو هغه الله پاک کړې ده زمونږ د ایمان دی خدای درته دا نه دي ویلي چې یاره ته وایې یاره ما ته پیسې وسایل نشته نو پرېږده بل یو کس به راشي پې کو ته په چا زور راوستې نو بیا خبره ده د هغې هم سل لارې دي او د هغې یوه لار ده زه دې خلکو ته ښیم ګرانو کتونکو دې متکي ته وګوره که نه نو خالد خان چې سار روزي نو داسې د 12 بجو پورې دې متکي ته ډډه والي دلته ناست دي زمیندار راځي او مختلف خبرې کوي او د هغې نه پس بیا غم خادو پسې وځي نو مطلب مې دا دی چې کوم افسر ځان ته داسې ډېر سوی که نه هغه بیا ځان له غټ حجره جوړه کړي او متکه دې واچي ولته دې کښېني بلکل همداسې ده ته به ما ته په دفتر کې به ناست او بدماشي به کوې ګوره بله اوس یو افسر راته خبره کوله وی زما چې دی مطلب دویم بار ته لاړو نسا نسیم هم لاړو موږ دا سعودي ته کال په کال عمرې له ځو نو سعودي والا موږ ته ډېر زیات سپک ګوري او خدای دې وي به د پاکستان حکومت او دا شي هېڅ نه کوي خیر هغه ته مې ویم صاحبه موږ دپاره هغه سعودي هغه کاونټر والا تی ولې نو یم صاحب ته اوس په دې دفتر کې ناست چې یو درخواست تاله درکړو نو 3 میاشتې تاله او بیا شفارس ګورو بیا به شفارس ته به دا ما سره فنډ نشته دا نشته دا ګاډي چې تا راوستې دا ته بوځې او ته ځې راځې آیا دا تا ته په کوم قانون باندې الاؤډ دي مړه وي دا خبرې او دا دغه خو مه کوه دا مه کوه به د هغه د پیدې خبره کوه هغه پیدې به کوئ چې یاره فنډ نشته نو تاسو تنخواګانې د ساله یې وروړه فنډ ولې نشته د دې 400 نه په علاو خان خلکو په بوجو کې پیسې یوړي بوجو کې پیسې په دا نه سرکار له امر کوي لکه دا یو روډ کنه دا ولې نه راخي دا سو یو لسکاله دا علاو خان روډ چې کم دی دا کو چې په خوي شي نو خبرې کوم ته پکار دي خان دی کې ومنډوس وفو کنه لکه اوس چې پکار نه دا ګور شینګلم پکې واچو لر سمکل یو لسکاله کې دا روډ دی خلکو نه جوړو دا روډ دغه شنو ته ما ته اندازو که ستاره دا یو دا خبره دا د ډاکټرې دا دغه هیلث افسر د لاسه چې دی د میډیکل کالج لاړو سو دغه بیانیه خنوا خو زمونږ به ریټایر بچي خو زمونږ طبیعي وکړه زمونږ طبیعي وکړه صحیح بریفینګ یې ورنکو لاړو دې کې دا ستا چې دا کم د اکسیجن سیکټر ګورې د اکسیجن دا پلانټ چې ستا 400 کې لګېدلې دی رزړو کې دا د ابتابادو خو دا چې بریفینګ هغه افسر صحیح ورکو هغه دلته راوړو صحیح ګرانو کتونکو په دې باندې بیا خبره ترې کوو خالد خان ډېر درخواستونه ورکړي هم ته اکثر روک شي که نه او دلته کې چې کوم دی نو اس ایچ او عمرزی تانه هم ګیله ده او داسې نورو ډېرې ګیلې شکوي دي په دې به خبرې کوو موسم ډېر دغه نو موسم چې کوم دی نو موسم سره به خبرې کوو ونې بوټي دا چې کوم دی نو د دې نه دا خزلې مزلې دوړه دا د دې اوبو چې کومه ده نو دا لاندې دغه کړله دې وخت کې تاسو ګورئ چې دا سحر وي دا چمن وي دا شینکۍ وي او دا باران وي نو دا باران مته خو دا ویډیو سره شیر کې ملګرو 400 کې تیز باران دی وخت روان دی نو اجازه برداخلو موقع نم پیدا واسطه او سو خبرم د سره هم شریک کړي جمعه مبارک ورځ ده ټول منځونو لاړ شي موږ د زوم مننه